محترم و مکرم صدر مجلس، اکابر علماء کرام، بزرگان دین، د قرآن کریم حافظان، د احادیث مبارکو طالبان، دغه خوش قسمت کلی سره تعلق لرونکو سپینروبو مشرانو، خوږو ځوانانو، د الله رب العالمین په دین باندې مینو مسلمانانو ورونو، نن مدرسه عربیه ابو هریره رضی الله عنه هغوی خپل ثمره او خپل میوه دی کلی ته دی محلې ته ورکړه. حضرت مولانا سعید الله حقانی صاحب ستاسو ورکړی یو روپۍ چنده ضایع نه کړه، په هغې یې ستاسو د بچو نه د قرآن حافظان جوړ کړل، ستاسو بچي یې ضایع نه کړل، تاسو خالي سینه رالیږلي وو او مونږ یې د قرآن کریم نه ډکه سینه نن کور ته در رخصتو. تاسو شړې ژبې رالیږلې وې، مونږ د قرآن تلاوت والا ژبې ترنه جوړې کړلې او ستاسو کورونه ته درلیږو. تاسو کو په خپله باندې مونځ کړی او کو نه یې کړی، خو چې بچی د ما سره مدرسه کې و نو الحمدلله درې نیم کاله د حفظ د ناظري په دوران کې چې د مانځه وخت راغلی دی، دقه معصوم بچی د الله په کور کې با جماعت په تکبیر اولا سره ما فرض مانځه ته ودرولی دی. الحمدلله ستاسو د بچو د لوبو وختونه، د فضولیاتو د عبسو وختونه دا حضرت مولانا سعید الله صاحب د قرآن په تلاوتونو باندې بدل کړي دي. ستاسو عمل نامې یې د دې بچو د قرآن د تلاوت د برکت ډکې کړي دي. تاسو ځان نه خبر نه یې دې معصومانو بچو تاسو له څومره نیکۍ ګټلې دي. دوی په دې معصوموالي چې دا د دنیا د آمدنۍ او د انکم قابل نه دي، دوی ستاسو د پاره د آخرت څومره انکم وکړو، دوی تاسو قبر لا څومره کمایي وکړله، دوی ستاسو حشر له څومره کمایي وکړله. احساس به درته الو پیدا شي چې د دنیا ټولې کمایۍ پاتې شي او ټولې کرنسۍ پاتې شي او په قبر کې د الف لام میم ذالک الکتاب و تلاوت والا کرنسی چلیږي. او الله رب العالمین درته فرمایي خپل عملنامه کې دې څه نشته دی، خو بچی دي د تهجد په وخت کې زما په کور کې زما د کلام تلاوت کو، د هغه د برکته دې معاف کوم. هغه وخت به د مدرسې قدر درشي، هغه وخت به د علماو کردار درته معلوم شي، هغه وخت به د بچو د تلاوت احساس درته وشي چې دا زما د دې بچی په دینی تعلیم باندې لګېدلې پیسې دا ضایع نه دي تلي، دا فضول نه دي تلي، دا ډېرې زیاتې قیمتي تلي دي. مال د آخرت ګټه کړې ده، مال د دنیا عزتونه ګټلې دي. زما محترمو دا زمونږ او ستاسو سرمایه ده، دا بچی دا د دې امت سرمایه ده، دا سرمایه ضایع کوئ ما. دا بچی د دې روحاني قتل مه کوئ. تیرو وختونو کې به خلقو خپلې لوڼه وجلې، اوس پلاران را لګي لونه هم وجني او زامن هم وجني، جسمانی تور نه روحانی قتل یې کوي. جسمانی قتل خو آسان دی، لږ وخت د پاره به سخت او تکلیف تیر شي. یو صحابي راځي د دواړو جهانو سردار مبارک ته خپل واقعه ذکر کوي، الله محبوب او زه ډېر لوی مجرم یم، ما به الله معاف کړي. نبی مهربان ورته فرمایي څه ګناه دې کړی؟ الله محبوبه ما نه ډېره غټه ګناه شوې ده، ما به الله معاف کړي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي څه ګناه دې کړې ده؟ وایي د الله محبوبه زه سفر باندې تلم، زما د بیبي په ګېډه باندې ماشوم و، زه چې واپس راغلم ما له الله لور را کړې وه، زما د سفر وخت کافي شوی و، هغه لور مې غټه شوې وه، هغه د ګرځېدلو قابله جوړه شوې وه. لمبو ورځو شپو کې یې مور زمانه پټوله را پټوله، د جاهلیت د رسم نه خلق مجبور او لونه به یې قتلولې، دا به پردي کور ته ځي،
دا به د چا زنانه د چا بیبي به جوړیږي دا به د چا کور آبادی ما د پاره د عار او د شرم خبره ده بیا په میراث کې به حصې او برخې غواړي زما محترم ورونو آغا صحابي فرمایي وای زه د دې ماشومې را سره مینه محبت ډیر زیات وو زه پوه شوم دا زما لور ده ما د ځان سره په لوبو په خبرو باندې عادت کړې څو ورځې پس زه د جاهلیت د رسم نه مجبوره شوم ما دا لور د قتلولو دپاره روانه کړله د ځان سره دا ما صحرا ته بوتلل دې له ما ډوغل او کنستلو دا ما ډوغل کې کېښودله ماشومه کو ډېره وړه هم وي لور کو ډېره وړه هم وي د پلار کپړې چې کله ګنده کېږي دا کپړې ورله راسنډي چې دا په دوړو باندې دا په شګه باندې څښا شولې دا کپړې ورله سنډي دې ماشومې به د خپل مینې محبت اظهار کړی وي فرمایي ما په کنده کې دا پټه کړله ما د دې د پاسه خاورې او شګې ورړول شروع کړل ما د دې تر مرۍ پورې وجود پټ کو ما د دې په سر باندې په خوله باندې په سترګو باندې شګې ور واچولې د الله محبوبه دا ما قتل کړله د الله محبوبه ما به الله معاف کړي هغه جسمانی قتل و واذا الموءودة سئلت د حشر په میدان کې چې کله الله رب العالمین نه خلق حقونه غواړي نو د دقې ژوندو قتل شو لونو په حق کې به تپوس وشي بأي ذنب قتلت په کوم یو ګناه سره تاسو قتل شوي یې د دې امت زنانه وو تاسو ته خو اسلام ژوند درکړلو تاسو خو په جاهلیت کې خلقو قتلولې اسلام تاسو قتل حرام کو ان الله حرم علیکم عقوق الامهات ووأد البنات الله رب العالمین د مور او د پلار نافرمانی حرام کړه د اولاد قتلول حرام کړل دا جسمانی قتل دی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق په تفسیر کې یو روحانی قتل دی جسمانی قتل 2-3 منټه په اولاد باندې سخت تیر شولا د دنیا نه رخصت شو شهید شو د جنت مرغی شو همیش د پاره مزي شولې خو کوم بچي چې داغه روحانی قتل تا وکړو هغه ته دینی تربیت ورنکړلو هغه ته په مانزه په صف کې ځان سره اون درولو هغه ته اخلاق اون خودل هغه ته د الله قرآن اون خودلو هغه ته حقوق اون خودل هغه ته د الله او د بندگانو حقونه اون خودل هغه ته په دینی ماحول کې بلد نکو تا دغه د عقیدې تپوس او تحفظ اون کو او دغه شانت لوی شو نو په ظاهر په جسم خو برابر دی روحانی طور تا دا بچي قتل کړي دی اصل سرمایا د دنه ډاکوان وړي دا د تش صندوق او تش کدو ګرځي را ګرځي یو ډاکا اغوي زمون کور ته غل راشي په صندوق کې دنه سونا پرتی پیسې پرتی وي او هغه سونا او پیسې هغه ته په کور کې واړی او غل د ځان سره تش صندوق ووسی د کور مالک خوشحالي تاوان می دومره نه دی شوی ټیک ته بیزتی شوی دا تاوان می نه دی شوی سونا را ته پاتې شولا پیسې را ته پاتې شولې کالی را ته پاتې شو زیورات را ته پاتې شو تش صندوق ډاکوس غلولې دی او یو ډاکه داسي وي چې کله غل راشي د کور د دنې نه صندوق رواخلی دا غینه کالی او زیورات او سره زره او سپین زره او روپۍ رواخلی دا په جولۍ کې په صادر کې ورواچي او صندوق د کور په دروازه کې په پټي کې ورتاو کی نو دا د کور مالک چې کله صندوق رواخلی د ډیر خفای تش صندوق را ته پرېخې دی اصل سرمایه را نه تختولې ده ای زما د امت مسلمانانو رونو زما میندو خویندو نن غلا او ډاکو زمونږ او ستاسو د بچو د سینې نه ایمان ډاکه کول غواړي نن غلا او ډاکو زما او ستا د بچی د سینې نه د حرمین محبت ډاکه کول غواړي د مور او د پلار قدر او احترام ترنه ډاکه کول غواړي حیا او عزت او عفت ترنه ډاکه کول غواړي د هغه با جماعت په صف کې په مانځ کې ودرېدل ډاکه کول غواړي د تهجد د وخت تلاوتونه ډاکه کول غواړي بیدار اوسېږئ ہوشیار اوسېږئ دغه ډاکوان او پیژنئ د خپل بچو روحانی قتل مکوئ جسمانی قتل والا لونه الله ترنه تپوس کوي ولې قتل شوی یې د روحانی قتل والا پلارانو نه کو الله تپوس شروع کو د محشر په میدان کې
د بچی تربیت ته ولې نه دی کړی؟ تا چې څومره اهمیت او فوکس په سکول باندې ورکاو، تا دومره اهمیت او فوکس د الله په قرآن ورکړی دی. تا د قرآن ناظره په ده ویلې وه، تا د قرآن ترجمه په ده ویلې وه، تا د اسلام حکمونه په ده یاد کړي، تا د ځان سره په مانځه کې په صف کې ودرولی و. بچی په جماعت کې په صف کې مه رټئ، مه سپکوئ. د کم قوم د جماعت په صفونو کې چې ماشومان په نظر نه راځي، د هغې قوم د مستقبل ځوانان به بېلمازه لویېږي. بچی مه رټئ، بچی مه سپکوئ، تربیت ورته ښایئ، ادب ورته ښایئ، احترام ورته ښایئ. خو دا معنا نه ده جماعت نه وباسئ، هغې حوصله افزایي کوئ، د هغې تسلي کوئ، هغې له انعام ورکوئ. کپړې خو تاسې هم خپل بچي له اخلئ چې ورته ووایې بچیا کو مدرسه کې د سپاره ختمه کړله نوې جوړه به درله اخلم. دا بچی به په زړه کې محسوسه کړي چې زما دا پلار د قرآن په دې تلاوت او په دې زده کړه ډېر خوشحالېږي. دا خو ستا بچی دی، نو چې ته پې پوهې چې ګرمي راغله اوس به ورله سپلی اخلم. بچیه څومره سبق دی ووي، یاره دا چې یو رکو راته پاتې ده، لس سپارې به په ناظره باندې پوره کم. بچیه دا یو رکو چې د یاده کړله بیا د 400 ته به زما نوې سپلی درله اخلم. سپلی خو تاسې بچي له اخلې، خو چې احساس دی ورته ورکو بچیا قرآن چې وایې زه به درله انعام در کومه. بچیا قرآن چې زده کې د انعام قابل جوړېږي. زما محترم ورونو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به حوصله افزایی کوله. یو صحابي دی، هغه وایي وی مونږ د مکې مکرمې نه بهر په چکر باندې وتلی وو، نو ملګري را سره دي، صحرا کې ناست یو، دې درمیان کې چې مو وکتل لښکر راغی، خیمې نصب شوې، خلق دي، جنگجو خلق دي، توري دي ورسره، زغري دي ورسره، ډالونه او نیزې دي ورسره. مونږ ویریدلو چې دا جنگ والا خلق د کوم ځای نه راغلل، دي چې خیمې نصب کړلې. نو فرمایي چې یو کس د خیمې سره ودرېدلو، هغه اذان شروع کو، الله اکبر الله اکبر. مونږ هلکانو ټوکو مسخرو کې هم د هغې پیښې شروع کړلې، الله اکبر الله اکبر. مونږ پسې استازی راغی دلته راشئ، زمونږ مشر تاسو غواړي. مونږ چې لاړو ام کتل، مونږ اورېدلي وو چې نبی آخر الزمان الله را لېږلی دی، خو زمونږ نه و خوښ. مونږ د هغه خلاف پروپیګنډې اورېدلې وې، مونږ د هغه غیبتونه اورېدلي وو، زمونږ ورسره طبع نه لګېدله. هغه رحمت للعالمین ته چې کله مخامخ شو، مونږ یې ځان ته کېنولو او بیا وفرمایل من اندا صوتا فیکم، تاسو کې دا تیز آواز د چا و؟ دا صحابي ابو محذوره رضی الله عنه دی فرمایي مونږ لا ایمان نو راوړی، زما د ملګرو ورته زه وښودلم چې هذا ربیعه، دا ربیعه په مونږ کې د ټولو نه تیز آواز واله دی. وی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک دا خپل دواړه لاس زما په دې غوږونو کېښودل او زه یې ځان ته رانږدې کړو او ما ته وایي وایه بچیا الله اکبر الله اکبر. اذان کلمات نبی مهربان وایي، معلم رحمت للعالمین دی او متعلم په دغه وخت کې یو غیر مسلم ځوان دی. فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک دی مخ ته چې په توجه سره کله مې وکتل، د زړه دنیا مې الله بدله کړله. دا خو هغه محمد نه دی د چا نه چې مونږ خلقو متنفره کړو، د چا نه چې به مونږ له کرکه راتلله، د چا نه چې زمونږ په زړه کې نفرت و. دا خو محبوبه چهره ده، دا خو د مینې چهره ده، دا خو د محبت چهره ده، دا خو د رحمت چهره ده، دا خو د برکت چهره ده، دا خو د شفقت چهره ده. فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک یو یو کلمه و، یو زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته ګورم او کلمه دوهراوم. چې کله شهادتین مې وویل، د دواړو جهانو سردار مبارک راته فرمایي چې ارفع بها صوتک یا ربیعه، ربیعه دا خپل آواز دی اوچت کا، دا خو شهادتین دی، د الله د وحدانیت گواهی ورکول دی. د تعلیم طریقه زده کوي د دواړو جهانو د سردار مبارک نه،
فرمایي وي ما په تیزه تیزه باندې وي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. دوه پیرې مې بیا ووي، ډبل مې ووي، مخکې مې آرام سره ویلي، اوس مې تیز آواز سره ووي. اذان چې ختم شو د دواړو جهانو سردار مبارک راله په یوه تیلۍ کې د سپینو زرو روپۍ راکړلې په انعام کې. بچو له انعام ورکوئ، خوشحالیږي په دې باندې. زمونږ په دې مدارسو کې د انعاماتو دا سلسله وي، دلته طالب العلم ته دا احساس ورکول کیږي بچیا تا قرآن اوی راشه غاړې ته د لهار درواچوم، بچیا تا قرآن اوی تا له عالم راتللو استاز راتللو ما د هغه په سر باندې ګلونه ور وشیندل. بچیا راشه په تندي باندې د ښکل کوم، که ته یې نه ښکلې ستا کور ته به نن یو دوه فرشتې راځي. طبراني شریف روایت دی، الله رب العالمین د اهل قرآن دپاره خاصې فرشتې مقرر کړي دي چې هغه اهل قرآن په تندي باندې د دواړو سترګو ترمنځ په دې ځای باندې ښکلي. ته نه ښکلی فرشتې به ښکل کي. بچو ته انعام ورکوئ. ابو محذوره رضی الله عنه فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک مال انعام راکو، بیا د خپل لاس مبارک راواخیستلو او زما د سر په دې ناصیه باندې د تندي نه بره د ویښتو باندې کېښودل، بیا زما مخ باندې کېښودل او بیا زما سینه باندې راکاږلو او بیا ما د پاره دعا وکړله بارک الله لك وبارک الله فيك يا ربيعه. دعا لي 3 مرات، 3 پیرې راته د دواړو جهانو سردار مبارک دعا وکړله. بس زما د زړه دنیا بدله شوله. ما ورته وی د الله محبوب کلمه راته ووایه، اسلام راوړم. ما اسلام راوړو. ما د نبی علیه السلام نه وړاندې مطالبه پیش کړله، د الله محبوبه اجعلني مؤذنا في بيت الله الشريف، ما په بیت الله شریف کې مؤذن جوړ کا. وی د دواړو جهانو سردار مبارک راته فرمایل جعلتک مؤذنا. ابو محذوره زا د نن نه وروستو به ته د کعبې په سوري 15 وخته ودرېږې او د الله اکبر اذان بکې. فرمایي دا ویښته مې ډېر زیات لوی شوي وو. دې ملګرو به راته وی دا ویښته دې قنچکې نه وی. ما ورته وی چې نبی مهربان یو وخت کې زما په سر په ویښتو باندې لاس مبارک کېښودلی و. زه چې قینچي راواخلم نو سوچ وکم ابو محذوره اسې نه د خپل وجود نه هغه ویښته جدا کې کوم ویښته باندې چې د مدینې د جانان لاس لګېدلی. الله اکبر. دا د صحابو محبت و. خپل بچو سره شفقت معامله کوئ، بچو سره سختی مه کوئ، په دینی معاملاتو کې په نگرانی کړک کوئ، تکړه نگرانی پې کوئ، دعا ورله ډېره زیاته غواړئ. دا اولاد ستاسو د دعاګانو محتاج دی. زما سپینګیرو مشرانو دې ته دعا کوئ، هر مانځنه وروسته دعا کوئ. نن د پلارانو د میندو مصلې د خپل اولاد د دعاګانو نه محرومه شوي دي او خالی شوي دي. اولاد ته څوک دعا نه کوي، نه اولاد سره دا احساس ته دی چې د والدینو نه مې دعا واخیستلې، او نه د مور او پلار سره دا احساس ته دی چې دا اولاد د دې تقدیر به الله زما په دعا باندې بدلوي. کو دې مونځ نه کوي راشه چې زه ورته دعا وکم، یو 2 رکعاته نفل وکم، الله نه وغواړم. دا زړونه خو د الله د 2 ګوتو ترمنځ دي. کو الله وغواړي زما دا بچی به مونځ شروع کړي، کو الله وغواړي زما دا بچی به د غلطو خلقو سره ناسته پاسته پرېږدي، کو الله وغواړي زما دا بچی به خوش اخلاقه شي، کو الله وغواړي زما دا بچی به دیندار شي. الله نه وغواړم، زما خو رب شته دی، زه ولې الله ته سوال نه کوم؟ 3 دعاګانې الله نه مسترد کی. یاد ساتئ حدیث مبارک دی. یو دعا د مظلوم الله نه واپس کوي. مظلوم سړي دعا چا واخیستله بې وسو بې کسو، د هغه سره چا تعاون امداد وکړو، د زړه نه ورته دعا وکړله، الله د هغه دعا نه واپس کوي. لري لري دعاګانو پسې ګرځو او د خپل دکان د مزدور سره او د دیړمار سره ظلم کو زیاتې کو. د ټولو نه مخکې دعا د خپل مزدور نه واخلئ، د ټولو نه مخکې دعا د خپل ماتحت نه واخلئ، د ټولو نه مخکې دعا په خپل کور کې د مور او پلار نه واخلئ. بېشکه علماو سره تعلق ساتئ، صلحاو نه دعا اخلئ. خو چې کوم سړی د خپل پلار او د خپل مور په بد دعا او په خیرو کې وي، د ټولې دنیا د صلحاو په دعا سره د هغه دنیا او آخرت نه برابرېږي. مور او پلار نه دعا واخلئ. د مور او پلار بد دعا د الله رب العالمین ته ډېر زر قبلېږي.
حدیث مبارک کې راځي سابقه امتونو کې یو سړی وو عبادت گزار وو جریج ترنه نوم وو ځان له یو عبادت خانه جوړه کړله صومعه عبادت خانه په یو دنګ غونډۍ باندې د پاسه جوړه کړله ښځو نه جدا شو بچو نه جدا شو مور او پلار نه جدا شو رشتہ دار او محلي والو نه جدا شو زما ځان له د هغې غر په سر په دغه عبادت خانه کې به مونځ کوم الله سره به راز و نیاز ساتم دا رهبانیت وو دا تیرو امتونو کې جایز وو دی امت کې نه دی جایز دا اسلام دا شریعت دا د مخلوق تر منځ د ژوند تیرولو حکم راکوي عبادت هم کوا تجارت هم کوا معیشت هم کوا معاشرت هم کوا عقیده هم درست ساته او دی الله د پزمکه دی الله د نظام د پاره کوشش او جدوجهد کوا دا ټول نظام اصلاح الله تعالی حواله کړی د نبی ناراضي ته د نبی خلیفہ او وارث عالمه دا ټول ذمہ داري ستا په اوګه باندې پرتی دي د امت عقیده کې فرق راځي د عقیده اصلاح ورلکوا عبادت ته رابلا دعوت او تبلیغ مهنت کوا خانقاونو کې د اصلاح مهنت کوا معاشره کې د حیا او د نکاح د نظام د پاره ترغیب چلاوا جمعه مانځ کې چلاوا اختر مانځ کې چلاوا په مقبره قبرستان کې چلاوا اغه نورستو د امت په تجارت کې او په معیشت کې فرق راځي دا غي د درستګۍ کوشش کوا یوازې انفرادي تجارت نه چې کور کې دی په دکان کې دی سود دی نو عالم ورپسې لاړ شي دا سود مکوا په ملک کې دی سودي نظام دی ستا د ملک د ټولو خلقو د علاج معالجه نظام دا سودی کمپنو ته حواله شوی دی ته صحت کارت ته خوشحالیږي پته درته شته دی چې د پاکستان دا څومره صحت کارډونه دا چې ایشو کیږي نو دا د بیمې د انشورنس د کومې کمپنۍ سره د حکومت پاکستان اګریمنټ شوی دی په دې پوهیږي ته د بیمې د کمپنۍ نه پیسې روباسې په هغې ته علاج غواړې کوم څیز کې چې الله مرض متعین کړی دی ته د هغې مرض د ځای نه علاج غواړې په دې علاج نه کیږي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله کو تاسو داسې نه کوئ بیا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته طرف نه اعلان جنگ واورئ د دکان په سود کې ګناه ده نو د ریاست په سود کې ګناه نه ده عالم به په دې خاموش شي د اسلامي نظام معیشت لپاره به عالم आवाज نه اوچتای تاسو ورته پیغور ورکوي مفتی صاحب د قران محفل د سیاست خبرې به پکې نه کې دا به ته ماته چې قران او سیاست د یو بل سره تضاد لري سیاست خو د قران برخه ده سیاست خو د دین اسلام حصہ ده معیشت خو د اسلام حصہ ده تجارت خو د اسلام حصہ ده معاشرت خو د اسلام حصہ ده ولی اسلام ټک ټک کې ولی اسلام په ټکړو کې تقسیمه لاس ته نه کټ کې خپې تر نه کټ کې د تن وجود ټکړي ټکړي کې اسلام ولی ټکړي ټکړي کې دا الله بندا اسلام خو الله جامع نظام را کړی دی دا سابقه دینونه نه دي په دې کې به سړی رهبانیت کوي علماو امت ته مو دا حدیث رسولی دی چې العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء کرام وارثان دي نو دې امت ته دا حدیث هم ورسوي چې امام ترمذی رحمت الله علیه را نقل کړی دی كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء دا حدیث نه دی دا د نبی مهربان فرمان نه دی د یو څو روپو د اړې د وجې ته د نبی مهربان په حدیثو خاموشي اختیار او بیا زمونږ او ستاسو خاموشي فایده څه وکړله دا فایده یې وکړله اوس راته حکومت شرایط نامه رالیږي دستخط راته وکړه چې سیاست سره به تعلق نه ساتم زه چې د کوم نبی وارث یم هغه نبی سیاستدان و زه د هغه د وراثت حق الو ادا کوم چې د امت سیاسي رهنمایي وکم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق جمعیت علماء اسلام شیر بولیه مفتی فضل غفور صاحب تما نبی علیہ السلام ته کوسترګې کې زما د کلی خان ملک صاحب ته برانه خوشاله شخه مدینه برانه خفشي
زما د کلی خان ملک صاحب تا به رضا کم خو الله به خفه کم د الله د دین حق به ادا نه کم رهبانیت نشته اسلام کې جماعت ګډ ته ورننه وځه عباداتو سره صرف تعلق ساته د اسلام په یوه شعبه کې خاص شبلې سره تعلق مه ساته نه اسلام علمگیر نظام حیات دی د قوم د قرآن تلاوت اوریدلی دی خو د قرآن د نظام مزه نه ده څکلی د قرآن په الفاظو کې دومره ښایسته او ښکلا ده چې د قرآن په نظام کې به څومره ښایسته او ښکلا وي د قرآن کریم د هغې په نظام معاشرت کې به څومره حیا وي څومره پاکدامني به وي د قرآن په نظام معیشت کې به څومره خوشحالي وي الله اکبر هغه خوشحالي د قوم نه ده لیدلی مونږ آزاد نه یو مونږ باندې چې کوم نظام 47 نه مخکې و هغه نظام 2021 کې چلیږي چهرې بدل دي نظام زوړ دی شخصیات بدل دي نظام زوړ دی مونږ به کوشش کوو مونږ به جدوجهد کوو مونږ نه به الله پوښتنه کوي لکه څنګه چې د فرض مونځ متعلق به الله تپوس کوي د قرآن د هر حکم د ژوندي کولو به الله په میدان محشر کې تپوس کوي څه جواب به ورکړي دا علما فضل لګیا دي بخاری او ترمذی درس پرېږدي او د الله د دین د نظام د غلبې دپاره جلسې له وځي خو فریضه ده الله رب العالمین چې ابوبکر صدیق صرف د کعبې په طواف نه دی معاف کړی تر څو پورې چې د امت سیاسي رهنمایي او خلافت نه سنبال کړی ما به الله سره معاف کړي زما اکابر وو زما نه په علم کې درانه وو زما نه په تقوا کې ډېر وو د علم غرونه او سمندرونه وو زه چې هغې ګورم د تور اوبو په جیل کې ولې ګورم تدریس ته وجې نه وتلي د تور اوبو جیل ته د الله په ځمکه د الله د نظام د غلبې د کوشش لپاره محنت یې کو فرنګیانو گرفتار کړل هلته یې بوتلل نن علماو ته لالچ ورکوي 10,000 روپۍ در کوم خو په دې شرط در کوم چې دین به زما په مرضی بیانې تقریر به زما په مرضی باندې کې تا نه خوشحالوم ستا نوکر نه یم د الله د دین سپاهی ما د الله د دین چوکیدار یم د الله د دین پهردار یم تا ته پته نشته زه په 3,000 روپۍ د مدرسې په تنخواه کې ګزران کوم زما کفیل الله دی په 3,000 ګزران کېږي زما کفیل الله دی زه د الله د دین سپاهی ما او د الله د دین چوکیداری په 10,000 نه په 10,00,000 نه په 10 کروڑه درته هم نه پرېږدم زه چې په تن وجود باندې ستړی یم زه چې وږی یم زه چې تږی یم زه چې بې خوبه یم زما په لاسو کې چې اتکړی وي خو زه چې زه د الله د دین په خدمت کې روان یم قسم په رب العالمین ما ته شرح صدر وي زما سینې ته تسلي وي او اطمینان وي زه چې هر څومره په ګېډه باندې موړ یم په تعیشاتو کې یم خو د الله د دین نه ګیر چاپېره اخوا دې خوا شوم بیا راته سکون نه وي بیا راته د زړه اطمینان نه وي بیا په دغه ځای کې نه یم خوشحاله اسلام رهبانیت راته نه ښایي اسلام راته ښایي کور کې د الله رب العالمین د دین مطابق معاشرت کوه محله کې او په کلي کې د بیمار پرسی کوه خلقونه الګ تلګ ژوند مه تېروه د مړي جنازې له ځه چا مصیبت زده سړی دی د هغه امداد له ځان رسوه دا د اسلام حکم دی په کشر شفقت کوه د مشر احترام کوه د علماو عزت کوه د رشتہ دارو سره حسن سلوک او صله رحمي کوه دا ټول حکمونه زه ادا کولی شم چې زه په معاشره کې دم نه پاتې کېږم د غر سر ته چې وخیږم مشر نشته د احترام د چا وکم کشر نشته شفقت په چا وکم بیمار نشته عیادت د چا وکم مړی نشته تعزیت د چا وکم اسلام مونږ ته حکم کوي کور کې د الله د دین مطابق معاشره کې د الله د دین مطابق ریاست او سیاست ستا د دین نه او د قرآن نه او د اسلام نه او د شریعت نه بالاتر نه دی هغې کې هم د الله دین پکار دی داسې به نه وای دعو ما لقیصر وما لله لله د حکومت خبرې به حکومت والا ته پرېږدو او د عبادت دا خبرې به مولیانو ته پرېږدو دا د تیرو دینونو خبرې وې زما اسلام دا نه وایي زما اسلام وایي لیظهره علی الدین کله زه د الله رب العالمین د کامل مکمل دین پاسبان او پاسدار یم
زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثم امت ته عقیده خیمه امت ته د عبادات تلقین ورکوما امت ته اخلاق خیمه امت ته معاشرت خیمه امت ته معیشت خیمه امت ته سیاست خیمه امت ته ریاست خیمه اليوم اکملت لكم دینکم يهوديان دومره خوشالیدل وی چې کو دا آیت کریمه په مونږ نازل شوی وي او مونږ ته هغه ورځ معلومه وي نو حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي وی دغه ورځ نه به مونږ اختر جوړ کړی و ځان الله مونږ سره خدا چې آیت نشته دی اے امتا تعالی خو الله دا آیت در نصیب کړي اليوم اکملت لكم دینکم دین می درته کامل کو د چا محتاج نه دا نه چې اسلام ہمارا مذہب سوشلزم ہماری معیشت اور جمہوریت ہماری سیاست اسلام ہمارا مذہب اسلام ہماری معیشت اسلام ہماری حکومت اور اسلام زما د ژوند په هر لمحه او په هر غړی کې رهنما دی الله را کامل مکمل دین را کړی دی ولې په نیمګړي دین پسې زم جریج عبادت خانه جوړه کړله مور ورپسې خفه شوله ملاقات لاړه د غونډې په ویخ کې ولاړه ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک چې د دې بوډۍ دا واقعه ذکر کوي نو دا خپل لاس مبارک کې د دې تندي په دې ځای باندې کې خودلو فرمایي دې بری غونډې ته قتل دا سړی چې پنور کې بر ځای ته ګوري نو د انور شواګانې ورلسترګې بریخي نو سړی داسې وکي نو دې بوډۍ هم دقه شانتې کړیو او بچی ته आवाज کوي یا جریج یا بنیا ای زما بچی جریجا تا سره می کار دی خطر کوشا جریج آرام سره ځان لمانځه باندې ولاړ دی زړه کې وای یا رب امي وصلاتي الله یو طرف ته می مونږ دی او بل طرف ته می مور ده د چا منم کو د مور منم موز پاتې کیږي کو موز کې پاتې کیږم مور را نه خفه کیږي مونږ جاری وساتلو سبا له مور بیا راغله بیا ورته आवाज کوي یا جریج یا بنیا جریج आवाज ورنکو مانځه باندې ولاړ دی مور خفه لاړه یاد ساتئ دا مور چې خپل بچی ډیر وخت ونه ویني نو ګوره ډیر یادېږي کو څوک د مور او پلار نه په کورونو کې جدا هم یې خو سبا او بیګا د خپل مور او د خپل پلار د ملاقات لپاره حاضری لګوي د مور ارمان دا وي ما خپل بچی ولیدلې د پلار ارمان دا وي ما خپل بچی ولیدلې او د ځوانانو ورونو ته مې وایم پوخا چې با اولاد د کور نه رخصتېدلو مور کټ له بلاړ شو مور اسکول ته ځم کالج ته ځم مدرسې ته ځم پټي ته ځم دکان ته ځم ملازمت ته ځم مور به ورته وي زه بچي الله دې مخې ته رڼا کا د مور دا دوه درې ټکي د ژبې د دعا ده الله اکبر د ټولې دنیا د سرو زرو سره تله دا به چې کم دی نو په وزن کې د هغې سره برابر نه کې دا ډېر قیمتي دي اوس چې بچی کور ته راځي دا سمارټ فون یې راوتي دي په دې کې خوبۍ هم ډېرې زیاتې دي او په دې کې برایۍ هم ډېرې زیاتې دي نو یو برایي دا ده چې کور ته څوک رانه نوځي نو بس دغه سمارټ فون موبایل ته به ګوري یا به پکې واتس اپ کوي یا به پکې ټویټر کوي یا به پکې فیسبوک کوي چې کور ته رانه نوځي نو هم به په دغه شیشه نظري او چې د کور نوځي نو هم به په دغه شیشه نظري نه څوک مور ته ښکاره کېږي نه سلام کوي نه اجازت اخلي خیر او عافیت دی نو ګورئ دا د مور او د پلار غټه آرزو وي چې زمونږ بچی زمونږ سره په یو ځای کښېني ډوډۍ را سره وخوري دوه خوږې خبرې را سره وکړي اجازت رانه واخلي دا مور ورپسې خفه شوه درېیمه ورځ بیا لاړه جریج یا بنیا حدیث مبارک کې راځي جریج ځان له آرام سره مانځه باندې ولاړ دی مور له جواب ورنکو مور یې غوسه شوه او چې کله د په درېیمه پیره دقه شانتې محرومه د خپل بچي د ملاقات نه واپس کېږي د غوسې د وجې نه په دې خوله یو بددعا راځي وایي ورته جریج والله لا یأتیک الموت حتی تر المومسات زما دې په الله قسم وي تا ته دې تر هغې وخته الله مرګ نه راولي چې تر څو په تا د ګناه او د بدکارۍ تور نه یې لګېدلی د ګناه په تور باندې تورجن شه ته ما ته آواز نه راکې مور لاړه خیرا یې وکړله څو ورځې پس په دغې کلي کې د یوې زنانه بغیر د خاوند نه اولاد شو خلق پسې راغونډ شو حدیث مبارک کې راځي خلق ورته وي اولاد دې د چا نه شوی هغه ورته وي هغه غونډۍ باندې یو عبادت خانه ده د هغې نه یو کس راکوز شوی او ګناه یې راسره کړې ده خلق راغلل سخسورې او بیلچۍ یې راواخیستلې کودالې او چې کله عبادت خانې ته ورسېدل آواز یې وکړه لکه دننه څوک یې بهر راوځه عبادت خانه کې صرف جریج دی منځه باندې ولاړ دی خپل مونځ چې کم دی نو جاری ساتو
خلق صبر اونکو دا غي عبادت خانه په دیوالونو شروع کړل هغه نړۍ رارتاوي دی ورته وي بهر ورپسې وروتلو ما شأنکم څه چل دی ولې دا دیوال نړوي دا عبادت خانه ورانه وي هغه ورته وي تا د یو پاک دامن زنانه سره ګناه کړی دا د په دې ځل کې خبرې کې چې اوهو ګناه خو ما نه د کړې بل چا به کړي نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب السلام علیکم پیسو شندل خالي شیخ صاحب مولانا عبدالله شاه صاحب حضرت شیخ صاحب تشریف راوړو دی ورته وایي جریج ورته وایي چې دې زنانه ته ووایه دا خپل ماشوم دا د په غېږ کې راواخلي هغه نه به تپوس کو ستا پلار څوک دی ته د چا نه پیدا یې هغوی ورته وایي دومره وړوکی ماشوم د مور په غېږ کې خبرې کولی شي دی وایي تاسو یې راولئ مانځه باندې ودرېد مانځه کې الله ته وایي ربا تا ته علم دی زه پاک یم الله خو د مور خیرو وهلی یم الله د ماشوم زما پاک دامنۍ په ګواهۍ ورکولو باندې ګویا کا الله د دا ژبه خو ستا په قبضه قدرت کې ده هغې چې کله زنانه راوستله غېږ کې ماشوم دی جریج ترې تپوس کوي ته د چا نه پیدا یې هغه ورته وایي دې عبادت خانې نه یو شپونکی راکوز شوی و زه خو نه یم ته نه یې خلق حیران شو او د غېږې ماشوم د دې سړي د پاک دامنۍ ګواهي ورکړله دا خو ولی الله دی چا په تندي ښکلو څوک یې لاس ښکلی معذرت ورته کوي چې ستاسو د عبادت خانې دیوالونه هم نړولي دي سرو سپینو زرونه به یې جوړ کړو جریج ورته وایي مه جوړوئ د سرو سپینو زرونه ګټو خټو نه یې جوړ کړئ په خپله په زړه کې چې کوم دی نو محسوسوي چې دا خو زما د مور خیره وه چې ما ته یې کړې وه ابو هریره رضی الله عنه چې حدیث مبارک د غذای ته رارسوي نو فرمایي وی دا خو ورته مور صرف دومره بد دعا او خیره کړې وه چې پتا باندې د بدکارو زنانه و تور ولګي خو که دا خیره ورته کړی وی چې تر هغه وخته د تا له مرګ نه راځي تر څو پورې چې ته په دې ګناه کې واقع شوی نه یې او دا ګناه تا کړی نه نو وی قسم دی دا سړی دا عبادت ګزار به د مور د خیرو د وجې په دغه ګناه کې واقع شوی نو ګورئ خپل اولاد ته به بد دعا نه کوئ خپل اولاد ته به دعا کوئ الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو بچي زمونږ او ستاسو د سترګو یخوالی جوړ کړي الله رب العالمین دی د حضرت مولانا سعید الله حقانی صاحب دا خدمات په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي حضرت شیخ صاحب تشریف راوړلو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين